د بخښونکي او مهربان خدای په نامه د ژوندون تلویزیون قدرمن لیدونکو سلام نیکي هیلې او ښې چارې ورځ مو بخیر. بیا هم زموږ ولایتي خپرونه ده. دا ځل د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ ته راغلي یو. د سید آباد ولسوالي چې د میدان وردګو د ولایت یوه مهمه او پرنفوسه او پراخه ولسوالي ده چې د کابل قندهار سړک هم د همدې لارې تیر شوی دی. دغه لاره چې د دراني نه شروع کیږي او بیا د غزني ته کوتل پورې تقریبا 15 کیلومتره امتداد لري. دلته یوه خوا بله خوا د سړک ډیر لوی او واړه کلي پراته دي چې تقریبا د 15 کیلومتره فاصله ډیره زیاته ده. که څه هم د دغه ولسوالۍ دقیق د وګړو شمیره نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې تقریبا د 8 یا 1 میلیون پورې رسیږي. ډیرې پراخه او لوی درې لري، لکه د تنګي دره، د وانخي دره، د نوریو دره، آب دره، همدا ډول د باغک سیمه او ځینې نورې. د دې ځای د سیمې خلک ټول د وردګو د قوم څخه دي چې بیا په څو پښو باندې ویشل شوي. که څه هم دغه خلک ډیر خوارېکښ وو، زحمتکشه وو، د کرنې ځمکې ډیرې لږې دي، ولې خوارۍ پکې کې. خو پخوا چې جنګونه نه وو، تر یوه حده پورې د دې خلکو ژوند د اقتصادي پلوه آرام و، آسوده و. خلک یې ډیر د تعلیم سمینه لري، زیاتره خلک یې باسواده دي چې وظیفې لري، مسلکي زده کړې کړي دي. ولې دغه 40 کاله انقلاب او جګړو د دغه سیمې امنیتي وضعیت، اقتصادي وضعیت ډیر ځپلی دی. اوس مهال هم چې د دغه سیمې امنیتي وضعیت ښه نه دی، یوازې د سړک په سر باندې دولتي پوستې پرتې دي چې د دغه سړک امنیت نیولی. شاوخوا نور ټول د دولت مخالفین یعنې طالبان دي. که څه هم هغه خلک چې وس او قدرت درلود، د اقتصادي وضعیت یې ښه و، د سیمې نه وتلي دي. تقریبا 10% خلک یې وتلي دي، یا غزني ته تللي، یا کابل ته تللي، یا نورو هیوادو ولایتونو ته. ولې هغه خلک چې وس او قدرت نه لري، یوازې د ژوند وابسته دی په دغه کرنه او مالدارۍ باندې، دلته پاتې دي. داسې ورځ او هفته نشته دلته جګړه نه وي، دلته جنګ نه وي، دلته ملکي خلکو ته تلفات نه رسي. خو بیا هم د خلک دلته ژوند کا دا چې خلک څومره ستونزې لري، څومره مشکلات لري، د دوی د معارف وضعیت څنګه دی، څومره بیا رغونه شوي، غواړو په دې خپرونه کې درته وړاندې کوو. نو هیله لرو د دې خپرونې تر پایه پورې راسره مل واوسئ. قدرمن لیدونکو، دلته د وردګو په ولایت د سید آباد ولسوالۍ د ابتسیا په کلي کې ناست یو. حاجي قمندان صاحب چې یو ډیر پخوانی جهادي قمندان دی او بیا هم قومي مشر دی، د دې سیمې مشر سړی دی. دلته هم تر څنګ پورې ناست دی. ده چې د وردګو تاریخ د کومه ځای دلته پیل شوی دی، وردګ بابا څوک وه، د کومه ځای راغلی، وردګ په څو خیلو باندې ویشل شوي، ژوند او اقتصاد او کړنې څه دي، رواجونه او جرګې مرکې څنګه دي، دا په دې خپرونه کې درته وړاندې کوو او د حاجي قمندان صاحب نه یې پوښتو. که څه هم حاجي قمندان صاحب موږ خو تا په دې نامه پېژندو، اصلي نوم دې څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نوم حبیب خان دی، د ابتسیا اوسېدونکی یو جهادي قمندان. قمندان صاحب، دغه وردګ خو ان قوم دی ان ولایت دی. دغه وردګو ته چې وردګ وایي، دا د وردګو د قوم نوم ورکړل شوی دی. دغه وردګ بابا دلته میشت و، د بله ځای راغلی دی او بیا وردګ په څو پښو باندې ویشل شوي. داسې مې اورېدلي چې وردګ بابا سید و، د پلار نوم یې سید احمد گیسیدراز و. داسې موثق تاریخ د ما څه نشته، نشم ویلی چې د کومه ځای راغلی دی. خو دلته چې میشته یې د مشرانو بعضې خلکو څه چې څه سجاره ده، چې هغه غټ غټ علما وو، د بعضې علماو څه یې دا سجاره وه. وردګ بابا چې راغلی دی په سالارو کې میشت شوی. وردګ بابا 3 زامن پاتې شوي، چې د هغو نه یو امیر محمد بابا دی چې میرخیل بابا خیل ورته ویایي، یو یار محمد بابا دی چې هغو ته معیار بابا خیل ویایي، یو نور محمد بابا دی چې هغو ته نوري ویایي. د وردګ بابا دغه 3 زامن پاتې شوي او په وردګو کې دغه 3 پښې خلک میشتي. څومره پراخه د خلک وایي ډېر امتداد لري، 15 یا 90 کیلومتره امتداد لري، د میدان ښار نه شروع کېږي تر غزني پورې. تقریبا څومره فاصله ده، څومره پراخه سیمه ده، کومې مهمې درې او لوی کلي لري؟ دا د سید آباد ولسوالي د میدان د دروازې نه شروع ده، په غزني وصل ده.
دا غټې غټې ادارې لري او مختلف ادارې لري. د سیدآباد ولسوالي خو یوه خبر درته کوم چې 15 کیلومتره داسې اوږدوالی لري، او بیا غټې غټې ادارې لري چې د دشت ټوپ نه شروع ده یا شخاباته پورې دا یوه اداره ده، او دا شخابات داسې پورته تللی بیا د چک د ولسوالۍ څخه هغه دی وصل دی. د دشت توپ خو نو دښته ده، داسې لوړ ځای دی، او د شخابات چې دی د شخابات داره ډېره زراعتي داره ده چې دغه سیند د چک نه پرغلی کار ته په تنګي تېر شوی لوګر ته تللی. او بله داره چې د سیدآباد ولسوالۍ ته ورسې د اونخي داره ده. اونخی نه کاریزونه لري، چلاونه نه لري. د اونخین داسې غریب خلک دي، خو بیا د اونخي ډېر غیرتي خلک دي، ډېر میمون پروره خلک دي، ځکه چې یو وخت د جهاد دوره وه، دغه کتارونه د سمت شمال کتارونه به ټول په اونخي تېرېدل. د خدای په فضل سوه هم چای ورسرسېده، هم ټکله ورسرسېده، هر سرسېدل. د هغو نه بیا بله د تنګي درایي ورته وایي، د درایي نه په چپ لاس بله داره د تنګي پرته ده چې دغه رود د شخابات په تنګي وتلی، چې دا ډېره زراعتي داره ده چې په دو داره کې هغه دي ماړې دي، بانجان وي، خو پخوا به هغه کې کرلې کېدې، وربشې ډېرې ښې وریجې یې لرلې. اوس هغه وریجې نه کرل کېږي، خو اوس باغات ډېر دي. بیا مخامخ د غزني په مساحت دوې درې دي چې یو شنیز بالا دی یو پایین دی. بیا دغه بالا شنیز چې غزني څخه وصل دی دا هغه لري کاریزونه لري، دا هم داسې ډېر آباد نه دی. د هغو نه کار ته بیا دغه منطقه بیا چلو شوې، دا ډېر ښه دغه چنارونه ډېر لري، دغه دنګ دنګ د لوړ لوړ. بل هلته بیا د غرو په لمنو کې یوه خوا بله خوا لویې درې دي، وړې درې نورې موجودې دي، مثلا آبدره ورته وایي، موږ خو نه لیدلې خلک کوم شی. آبدره بیا هلته د سیدآباد ولسوالۍ مربوطه ده، څومره کلي لري، څومره خلک لري؟ د شنیز په دره کې لوی واړه کلي دي چې د هغو نه یوه آبدره ده چې هغه د غره په مابین کې ده. بیا په چپ لاس بله آبدره ده، دغه چې زه درته ښایم دا وړه آبدره ده، دا بله لویه آبدره ده. دا د غره په مابین کې دي دواړې، خو دا دواړې اوبه لري، ځکه ورته وایي آبدره. نو دغه بله د چپ لاس آبدره چې ده دا غټه آبدره ده، دا ډېر ښه باغونه لري، په دو کې ډېر ښه چهارمغز دي. دره دره د چهارمغز ونې دي، ته باور وکړه چې غېږې نه ترې رسي. نو دلته دا دواړې آبدرې میشتي. بیا د موږ د سیدآباد ولسوالي که په یوه بله خبره زه پرې ور اضافه کړم صاحبه، دوه کلي دي په زناخان کې چې هغو ته ګدرخیل و مستخیل وایي، هغه بیا د زناخان د ولسوالۍ کې دي، خو مربوط سیدآباد ولسوالۍ، هغه دواړه هم وردګ دي. څومره نفوس لري د سیدآباد ولسوالي تقریبا، او دغه د وردګو د خیلو د کوم خیلو خلک دلته اوسي؟ دا د 300 پښو خلک د سیدآباد په ولسوالۍ کې اوسي. زه داسې یوه نمونه درته ویم، د 3 پښو او د تنګي دارې ته که ورشي، د تنګي په داره کې میرخیل بابا خیل اوسي. د اونخي دارې ته که په ښي لاس ورشي، په هغو کې نوري بابا خیل اوسي. او د شخاباد دارې ته که ورشي، په هغو کې معیار بابا خیل اوسي. پورته په شنیز کې هم داسې مختلف میرخیل بابا خیل، نوری بابا خیل، معیار بابا خیل، هم د غزني ته دروازې پورې داسې په دریو تقسیمه. ښه، د دوی بیا روابط او د ټولنیز روابط، مثلا مړی ژوندی ناستې ولاړې جرګې مرکې شته که نه بیل بیل دي؟ لله الحمد د دو خلکو یو د بل سره ډېره ښه ناسته ولاړه ده، ډېره ښه کار او کردګي یې ده، یو د بل سره ډېره ښه مینه محبت لري. مړی او ژوندی چې شي ټول پر ټولې یو، مړی هم یو ځای وي، ژوندی هم یو ځای وي. بیا په دو منطقه کې که اوس یوه خبره پیښه شي، ځکه په دو منطقه کې داسې ځایونه شته محترمه چې د دولت لاسرسی نه وي ورته، هغه د طالبانو تر لاس لاندې سیمې دي. دغه ډېر مشکل په هغو سیمو کې د طالبانو په لاس کې وي، خو بیا هم دغه سپین ږیري د 300 قومو سپین ږیري کیني، په دوی یو مصلحت کوي، یوه مفاهمه پرې کو، هغه مشکل حل کوي. د دو خلکو
کې په موږ کې چې دغه ما دغه درې قومونه درته وښودل دا داسې مطرح نه ده چې ته څوک یې ته څوک یې که څه هم د سیدآباد په ولسوالۍ کې زراعتي ځمکې پخوا وې کورونه کم وو یعنې نفوس کم وو یوه ګزاره یې کېدله خو بیا چې اوس نفوس زیات شوی ځمکې کمې شوي دي اوس د دې اقتصاد په څه شي باندې ولاړ دی کار و کسب یې د خلکو څه دی اقتصاد وضع په ډېره ټیټه سطحه ده خو د وردګو خلک د تعلیم سماسې مینه لري که پخوا یې چې لرله زه داسې په سرعت درته ویلی شم چې زه یو جهادي کماندان یم د جهاد په وخت کې د وردګو مدرسو ته یا مکاتبو ته ما د پاکستان په شا کتابونه وړي بیا به د هغه وړکیو ته ونو لاندې سبق وي د تعلیم سره د وردګو د خلکو دره مینه ده هغه مینه اوس هم کې پاتې ده مغاسې تعلیم یایي او پاتې شو د اقتصاد بخش یې تا وښوده د وردګو خلک داسې ډېر زراعت نه لري هغه که ډېر زراعت و تاسو ته معلومه ده چې هغه خلک څه جدا شول جلا شول هغه مځکې وویشلې شوې یو جریب نیم جریب داسې مځکې خلکو ته پاتې شوې نو په هغو کله ګزاره کیږي ته باور وکړه چې د وردګو خلک هم تعلیم کو هم دغه متعلمین یوه مزدوري کو د وردګو د خلکو د لاس خواري ده ما هغه په لاس یو څه شی پیدا کوي بیا یې خوري قدرمنو لیدونکو سره د دې چې د افغانستان ټول قومونه یو رسم و رواج لري جرګې مرکې لري او دغه جرګې مرکې مخکې د جګړو نه دلته ډېرې قوي وي ژوندی وي دولت هم ورته ارزښت ورکوو کومې پیښې به چې وشوې د ظاهر خان بابا په وخت کې داود خان بابا په وخت کې بیا به یې د کلیو سپین ږیري مشرانو ته ورلېږلې هغه پیښې به زیاتره همدغه مشرانو حل کولې که بدۍ دښمنۍ وي که کوکي داوې وي که څه هم بیا په دغه انقلاب او جګړو کې دغه برخه وځپل شوله سپین ږیري مشران څه ناڅه د واک وایستل شول واک د قماندانانو جهادي قماندانانو مشرانو شو د نظامیانو خلق شو تر اوسه پورې زیاتره واک د نظامیانو سره خو سره لیدو چې نظامیان په دواړو برخو کې موجود دي حکومتي د دولت مخالفین په سیمو کې واک لري بیا هم دغه جرګې مرکې تر اوسه د وردګو په سیمه کې موجود دي د دو جرګو یو غړی یا یو مشر سړی چې په د جرګو کې برخه لري تر څنګ هم دغه حاجي صاحب ناست دی نوم یې د حاجي صاحب ډګروال په نامه یادېږي نورې پوښتنه به یې نه کړو چې دغه جرګې مرکې د پخوا په پرتله باندې کمرنګې شوي کښې شوي او څومره مثبت واقع شوي دولت او د دولت مخالفین دوی ته څومره ارزښت ورکوي دا امکانات شته چې مشکلات پرې حل شي نورې پوښتنې دې نه کړو حاجي ډګروال صاحب خلک خو د حاجي ډګروال صاحب په نامه بولي نوم دې څه دی او د کوم کلي یې بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم اصل نوم زما بهادر امانزی دی د امانخیل د کلي اوسېدونکی یم په تقریبا په اویاوم کال کې ما د دولت نه خپل تقاعد په رتبه د ډګرمنۍ اخیستی ښه ډېر ښه حاجي ډګروال صاحب د وردګو کې خو پخوا د نورو پښتنو سره سم دلته ښې جرګې مرکې کېدي هغه ستونزې او مشکلات به چې دلته پېښېدل بیا به که دولت ته تلل او که بیا وروسته مجاهدینو ته یا اوس طالبانو ته نو بیا به یې سپین ږیرو ته رالېږل اوس دغه جرګې مرکې دغه فیصلې کمرنګې شوي ښې شوي زیاتې شوي د پخوا په پرتله باندې څه تفاوت کې پیدا شوی دی
الحمدلله د موږ د جرګو سیستم اوس ژوندی دی، فعال دی په ټوله منطقه کې. هغه ده په د نږدې وختو کې د موږ په منطقه کې مشکل د دوو خلکو په مابین کې وته، د دوو کلیو. بیا د ولسوالۍ طرفه موږ یو څو نفر انتخاب شو سپین ږیري، ولاړ هغه منطقې ته هغه موضوع په ډېر ښه شکل باندې حل کړه. یعنې دواړه جانبه قناعت وکړه، د دواړو نه معلومات واخیستل او هم د ولس نه هغه موضوع حل کړه. هغه هم دولت هم قابل د قبول وګرځېدله. او دغسې منطقو کې چې د طالبانو په واک کې دی، هغه هم غوښتي وي، ورغلي وي، ورسره ناست وي، د موږ فیصلو ته یې قدر راکړی دی، منلي دي. خو موږ کوشش دایم دغه کړی دی چې موږ اول دغه جرګې ته چې څو مختلف خلک وو، د یوه کلي نه وو، یا مثلا د یوې منطقې نه وو، او نه په موږ کې دا شته چې ته څوک یې. نو هغه موضوع ښه څېړو، پس هغه نه داسې فیصله کړو چې هغه د دواړو جانبو په خیر وي. فضل د خدای د مشکل نشته دی، د طالبان هم د موږ فیصلې منلې دي او دولت یې مني، او عام خلک د موږ د جرګو د فیصلو نه خوشحاله دي او پشتیباني کوي همیشه موږ سره. زیاتره هغه مشکلات چې دلته په د کلیو په سیمو کې پیښیږي هغه حقوقي دي، د مځکو، د پیسو، د قرض او قرضدارۍ دي، که نور کورني فردي جنګونه او جنجالونه هم پیښیږي چې په هغو کې د سړی ټپي شي، خدای نخواسته مړ دې شي. دا پیښې شته که نه؟ دا کمې شوي دي؟ او د جنجالونه کم شوي که زیات شوي دي؟ یاره اوس خو خلک داسې په سلو کې یوه نشم درته ویلی چې پېښه چې ځکه د اول دغه د ولسوالۍ کور د ما ډېر نږدې دی. زه چې د ولسوالۍ ته ګورم بدون تذکیرې نه هیڅ شی نشته، کومه معامله جزایي او طالبانو ته هم نشته، ځکه په هغه هم خبرېږو، هلته هم نشته دي. ځکه خلک په دې اوس پوه شول چې دغه حق د ما دی. په مخکې مرز وکړو چې موضوع ټوله د بېسوادۍ وه. اوس فضل د خدای خلک سواد لري او د مذهبي کتابونه پښتو فارسي ډېر مابین ته راغلي دي. هر سړی خپل حق پېژني په هغه لکه که بیا نو پېښه شي هغه سپین ږیري چې ورشي فیصله کوي، ټول قناعت کوي باندې. دا شیان ډېر کم دي، دا نشته دي لکه سابق. هغو سیمو ته چې مثلا د دولت په واک دي یا هغه سیمې چې د دولت د مخالفینو په واک دي، هلته دغه مشران چې ځي هغو خلکو دی ته ارزښت ورکوي، دی اجازه ورکوي چې دوی د جرګې مرکې وکړي؟ یعنې څه ممانعت خو نشته په دواړو برخو؟ په دې کې هېڅ ممانعت نشته، ځکه چې شخصا په موږ داسې تېره ده چې هم د دولت طرفه لیږل شوي و منطقې ته هغه سوله هم کړې ده، او هم د مخالفینو طرفه سپین ږیرو ته ارزښت ورکول کېږي، دغه خبرې منل کېږي او دوی ته یې سپاري، هغه یې حل کوي. هغه ځینې رسم رواجونه مثلا چې چا به یو جنګ او جنجال وکړ، یو قتل به پیښ شو، اگر چې په وړاو کې پخوا ډېر په ندرت باندې ده پېښېدل چې یوه موضوع د قتل برخې ته ورسي، خو بیا به چې یو قتل وشو پخوا به خلکو بیا لوڼې لکه د جنوبي د خلکو ښځې به په بدو کې ورکولې، هغه بد به یې لرې کول او یوه سوله به یې که خپلوي به بدله شوه. اوس هغه کومه پیښه کېږي یا که وشي خدای نخواسته بیا دغه کیسې شته که نه دا اوس نشته؟ پیښې خو شوي دي، ځکه دا سوه خطا د انسان سره تړلې ده، داسې قتلونه شوي دي. ما په خپله په کلي کې یو قتل وشو چې امانخیل نومي او دو خواته دغه وړکی جانب مقابل د پوندخیلو و، داسې یوه پیښه وشوه، 100 نفر شهید شو. فضل د خدای دی اوس خو دا موضوع د بدو د ورکولو د نجونو دا خو بیخي ختمه ده، ځکه شریعت هم اجازه نه ورکوي او د موږ هم اوس خلک په دې ټول پوه دي چې د دغو بېچاره نجلۍ څه ګناه ده، که ورور ګناه کړي، که پلار کړي، که د کاکا زوی کړي، د دوی څه ګناه ده. نو دا اوس بیخي ختمه ده، دا بیخي نشته ده. خو موږ هم چې دغه فیصله هم چې کړه عالمان سره ناست وو، کله چې موږ شرعي دیت چې د سوې دیت موږ وسنجوو، هغه 1000 تانې را شاید دی چې اوس 5 زره وو، 5 زره هم چې وسنجول 25 لک افغانۍ شوې. او موږ چې د دغه اقتصاد ته کتل په اصطلاح د 25 لک افغانۍ 25 کالو کې نشوای پوره کولی. خو دغه فیصله دغه علماو هم چې ملا سید امیر بسم الله نومي چې ډېر غټ عالم دی، ما ته یې داسې مخ راوړی چې ډګرمنه ته د موږ مشر بیخي ته دغه فیصله ته وکړه، ځکه زه د دوی کلي وم. خو د دغو اقتصاد او د دوی د پلار سم زه وغږېدم، قناعت مې ورکړ، دوی ویل چې زه ته هر څه تیار یم، مقصد چې هر څه فیصله تاسې وکړه. موږ دغه فیصله په 1.5 لک افغانۍ وکړه چې دواړه جانبونه ډېر په خوشحاله وو. هغو کې چې نور کومک وکړو 50 زره بیا نور خپل پلار ورپېښوي چې زه چون دا خلک غریبان دي، په ډېر درنښت باندې د موږ دغه فیصله کېږي. یعنې موضوع د هغه بالکل نشته ده چې په بعد کې شی ورکړو. او شرعي فیصلې مو په دې نشو کړی چې د موږ د خلکو اقتصاد ډېر ضعیفه دی. که شرعي دیت حق دی، دیت ته خدای پاک مقرر کړی، په امر یې کړی په قرآن شریف کې، خو دا چې د موږ د خلکو اقتصاد ډېر ضعیفه دی او انادي که خبره نه وي، ځکه په اناد کې خو هغه قصاص دی، دیت نشته دی. موږ داسې کوشش کوو چې داسې یو دیت تعیین کړو چې هم دغو خلکو طاقت وشي، هم د دغو سړي چې غریب وي یو څه هغه یې وشي، ځکه هغه زوی د دوی په اصطلاح کار مزدوري یې ورته کړی، یو شی ورته راوړل، د دوی تسکین هم کړی دی. فضل د خدای دی اوس دا شیان ښه جریان لري او خلک ډېر په قدر سترګه سپین ږیرو ته ګوري. هغه د وردګو دروازه چې
په اصطلاح هر چېرته به ولاړې میلمه پالنه ډېره وه کې خلکو به میلمه ته ډېر قدر و عزت ورکوو خصوصا د مجاهدینو په وخت کې چې کومې لارې د وردګو په ولایت باندې تېرې شوې وي د کندوز بغلان مزار خو خلاصه د 12 ولایتونه به د دې لارې نه چې تلل نو اوس یې موږ ته خلک یادوي په شمال کې چې وردګو د موږ ډېر قدر کړی دی یو خو نه چې آزردک کو نه غل وکړي وچه ډوډۍ یا لنده ډوډۍ به یې ورکوله هوټل حتی نه وکړي دغه میلمه پالنه څومره ژوندۍ پاتې شوې د شمال مجاهدین لکه چې تلل په دغه لارې باندې زه ګډ کې سرمصب وم خو وطن ته راتلم رښتیا هم عزت یې په ځای وه آبرو یې په ځای وه ډوډۍ یې ورکوله هماسې ژوندۍ پاتې دي تاسو په خپله مهرباني وکړه چې بدون نظامي خلکو نه یا د نظامي خلکو نه نور تاسو ته بهتره ماده دغه د کابل کندهار لار چې ده اکثره وخت یو موټر خرابوي مثلا موټر خراب شي دغه سواري که نر وي که ښځه وي هغه نږدې کله کې ډوډۍ هم ورکول کېږي قدر عزت یې هم کېږي احترام د ناموس یې هم کېږي په پښتنو کې په صورت عموم دغه ده خصوصا په وردګو کې موږ خو دغه هغه ده چې د نګاه د اسلام نه ناموس مشترک دی یو اجتماعي ناموس دی یو فردي ناموس دی فردي ناموس د هر سړي مغه یوه کډه ده ورسره ناموس دی لیکن موږ د اسلام په رڼا کې په دې اوس خلک پوه دي چې اجتماعي ناموس د ټولو مسلمانانو شریک دی که خور ده که لور ده د موږ خور ده لور ده که د چا ښځه ده هغو ته په کور کې ځای ورکول کېږي که میمونخانه ونه لري هغو ته په جومات کې نرینهو ته ځای ورکول کېږي که هر څو ډېر نفر وي شخص په موږ داسې تېره ده جومات ته راشي ماسخوتن وي ولې موټر هم خراب شوی دی یعنې په ما داسې تېره ده قسم درته په اونیس نه یم د کورونو مې ډوډۍ راټوله کړې دغو خلکو ته مې ورکړي بله مسله راځو ودو ته پخوا به د وردګو ودونه وایي ډېر غایو پسونه بیا لالول ښې یخني شیرواوې پخولې بیا به ډولونه واټنونه وو یعنې بسته منطقه او کلی به د یوه چا واده ته خوشحاله وه لکه کور به چې خوشحاله وه د هغو نه به کلی دغه ودونه چې اوس کېږي ولورونه یې کم شوي زیات شوي مصرفونه رښتیا هم زموږ د وردګو د واده مصرفونه ځکه ډېر وو چې ټولو طاقت نه درلود د خلک په کالو مزدورۍ کې هغه نه وه بیا دغه 4 کاله کېږي په مخ کې چې ټول د قوم مشران یعنې دغو د میدان د ساحې نه دو خواته وردګ چې یادېږي ته شزګاوه پورې دغه خلک ټول شول فیصله په 4 لک افغانۍ موږ کړې ده بدون د هیڅ نوع مصرفه هیڅ نوع مصرف په زوم نشته دی فقط 4 لک افغانۍ به د نجلۍ هغه ته ورکوي نور هغه د خوراک او د توی اصلیتوب رښتیا هم تسابق نه اوس لږ عصري شوي دي اکثره وخت موږ دغه مشرانو په بعضې موضوعاتو کې ځوانان د ځانو سکینه وو چې په دې پورې اړه لري په همدې خاطر باندې چې دغه د موږ آینده نسل ته هم داسې ژوندی پاتې شي او انشاءالله چې اوس فعلا داسې ځوانان لرو تعلیم یافته چې په جرګو کې موږ سره کینې د دې سره مشورې په همدې خاطر کړو چې دغه د دې نه پاتې شي او دغه د موږ ارزو ده لکه موږ ته چې پلارو نیکونه را پاتې ده موږ ته د موږ نه دې ته پاتې کېږي باید دغه ژوندی وساتل شي قدرمنو لیدونکو که څه هم د وردګو ولایت خصوصا د سید آباد ولسوالۍ هغسې د کرنې ځمکې نه لري خو خلک یې د پخوا نه ډېر خوارېکښ وو
کوم سیند چې د چک د درې او د بیسور د ساحې نه راغلی او بیا په تنګي دره باندې وتلی د لوګر ولایت او د کابل په سیند باندې ورګډ شوی دا ډېرې محدودې ساحې اوبه کوي ډېرې وړې دي یوه دره ده د ناوې په شان باندې تېره شوې ده د شیخ آباد او چک او تنګي په دره کې د دې نه اخواته د سید آباد ولسوالۍ تقریبا په سلو کې 80% ځمکې ټولې کاریزونه دي یا هغه خواړونه چې وړې چینې راوتلې د پسرلي او دغو کالو کې چې بیا بارانونه واورې ډېرې شوي بیا یې لږ اوبه پیدا کېږي یو مقدار ځمکې خړوبوي دا چې خلک ډېر خوارکښ دي په هر غره په هر دښته کې کاریزونه ویلي دي پخوانه او د کاریزونه هغه مځکې چې دوی درلودې هغه یې اوبه کولې او کرلې پخوا به یې غنم کرل جوار به یې کرل شاخل به یې کرل مثلا ځینې نور حبوبات او سبزیجات ولی د نیکه مرغه چې باغداري شروع شوه زیاتره ځمکې اوس باغونه شول خو یو اساسي مشکل دا دی چې ځمکې لږ دي او بل مشکل دا دی چې اوبه نشته دغه څو کاله وچکالۍ د وردګو باغونو د کرنې ځمکې وچکالۍ ډېرې وځپلې بله مهمه ستونزه د امنیت نشوالی دی مخکې مو وویل چې دغه ولسوالي د میدان ښار نه چې شروع کېږي تر غزني پورې 95 کیلومتره په امتداد لري چې یوه خوا بله خوا دلته ولسونه پراته دي او د کرنې ځمکې دلته د دغه جګړو په اساس باندې څه د روسانو په وخت کې او څه اوس د طالبانو د دولت او د امریکایانو په وخت کې دلته هر ورځ هر هفته جنګونه وي خلک ډاډه کرنه باغداري نشي کوي نو زیاتره ځمکې باغونه د همدې وجې نه خوار و ویجاړ شول چې خلک په ډاډه زړه کار نشي کړی کرلی نشي او بله یې د وچکالۍ موضوع ده حاجی که نوم دې څه دی نوم یې کماندان صاحبخان د سیدآباد ولسوالۍ د مرې اوسېدونکی یم ښه کماندان صاحب سخت کال خو د باغونه چې ګورو اوبه ښې وې نسبتا د پخوانه څنګه دي په کلي کې باغونه او باغداري زراعت هم په کلي کې څنګه دی باغداري همداسې چې پروس سږ وچکالۍ ځپلې وه سږ هم زیاتي وروره بده نه ده ښه ده یعنی داسې مځکې اوس دغلته شته چې خلک یې وکري غنم یې پوره شي یا مثلا یو باغ اضافه شي د خوراک نه یو خرڅ کا یا نور سبزیجات شي اضافه شي که نه نشته په مرو کې یا په کلیوا هغه اطرافي سیمو کې او راغله خبره پروسه کول چې دا ونې ویلې که نه وچې دي او بعضې وختلې او بعضې نور چې دي سږ فعال دي هغه نظامونه او غنم زموږ په ځای کې وجود نه لري په دې چې پروسه کول ډېر وچ و شاخل وربشې کچالای دغه شیان دا و سږ دې څومره حاصل د واخیست د کور ګزاره دې پې کېږي یاره نه یاره نه سږ پروسه کال کې غنم نه وي کرلی اصل کچالو و شاخل او دا شیان دغه و او په ماړو په ونې کې سږ زردالو هم نه و پروسه چې هغه ځپلي و وچکالۍ ځپلي و مالداري څنګه د خلک اوس په د کلیوالو سیمو کې تاسو په بسیر لوړ منطقو مالداري ساتي نه ساتي پخوا رمې ګلې چې وي که اوس نه هغه هم نشته یو څلوېښت قسم یېږې دي یو دوې غوبې دي یو دوې درې قسم درې دغه دي زموږ خو نو دغه د وچکالۍ په اساس باندې غوبې او کډې زموږ غره ته ګربت ته خېږي په نوبت سره کورونه دي 15 کوره د هسکي چې د یېږې ډېرې او غوبې دا نو چې پسرلی پورته شو په د اوس وخت کې تینو یخي او د ارکوزي مالته غوړي د شاون په هغه ځای کې کار دلته د مال ګزاره نه کیي په رښتیا هم چې دغه د سیدآباد په ولسوالۍ کې د کابل قندهار سړک تېر شوی زیاتره وخت جنګ وي خلک وایي دغه دهقانانو باغونه د سړک په غاړه چې باغونه دي تقریبا 2-3 کیلومتره چې مرمۍ رسي خلک له ډاره نشي وتلی څومره مشکلات په شنیز کې په دغه کې د دې چې جنګ شروع شي د نظامیانو د خوا نو هر څوک چې چیرې دی په مغه ځای پروت دی که په ډاګر و په ډاګر پاتې دی که په یواده کې و په یواده کې پاتې دی او دا ونې او باغو ته چې ګورې مرمۍ خوړلې د کالو مرمۍ خوړلې او زخم په داسې حال کې دی یعنی د سړک په غاړه زراعت نه کیږي نه کیږي نه قدرمن لیدونکو دا چې د تیر انقلاب راهیسې د کابل قندهار لاره ډیره د جګړو ډګر وه زیاتې جګړې به څه د روسانو په وخت کې او څه هم بیا د اوسني امریکایانو د دولت او د دولت د مخالفینو ترمنځ جګړې کېدې هغه زیاتره یې دغه د کابل قندهار لویه لاره وه چې یوه خوا بله خوا یې دغه کلي ولسونه کرنه مالداري و باغداري ټوله زیانمنه کړې وه دلته چې د کرزي صاحب دولت راغی او پروژې پیل شوې نو بام او دریم کال دلته په واره کې ناامني شروع شوله نو بیا دغه پروژې په ټپه باندې ودرېدې ډېرې محدودې سیمې وي چې هغه هلته نسبتا امن وي خلکو په ډاډه زړه کار کړی شوی نو هلته څه ناڅه کار وشو یو د هغو نه د دشت ټوپ سیمه ده چې دغه یوالې یو څو یوالې پکې جوړې شوي دي نور داسې اساسي کار دلته د میدان وردګو په ولایت کې خصوصا د سیدآباد په ولسوالۍ کې نه ده شوی زموږ د سیدآباد ولسوالۍ چې ده په درې بخشو مځکه لري چې یوه د کاریزو دغه د شاشګاو سیمه ده
او بله سیمه چې د موږ وچه سیمه ده هغه د ونخي سیمه ده. بله سیمه چې د موږ ده د شنیز په دره باندې یادي چې هغه یو الو ته ضرورت لري. او د موږ هغه سیمه چې د شاشګاو ده هغه د کاریزو سیمه ده، وچه سیمه ده. او د امنیت په لحاظ باندې اکثره وخت موږ څه د مشکلات سره مخامخ. د موږ هغه اشد ضرورت چې دی د اوبو ته دی، هغه چې د موږ اولین درجه اوبه دي، سرچینه یې ده چې هغه په نامه د ګربته، او هغه ټول خلک پرې خبر دي کېدای شي د په پلان کې وي، خو دا چې د موږ څخه نه عملي کېږي په دا باندې موږ معلومات نه لرو چې هغه داسې یوه سرچینه لري په ځای د دو چې مخکې ما وویل چې د موږ ولسوالۍ څخه چې د لوګر ولایت یم د مځکو د اوبو رسیدګي کوي. د موږ په ولسوالۍ کې هېڅ کار نه دی شوی غیر د یوه ځای نه چې لږ لږ نسبي امنیت وکړي، لکه د موږ په دشت ټوپ کې چې کم کارونه شوي دي، بعضې ولې جوړې شوي، بعضې کاریزونه پاک شوي، نور په سطح د ولسوالۍ باندې د موږ داسې کار نه دی شوی چې هغه بنیاد ولري، هغه داسې ښه کار شوی یا د کاریزو یا د بندو یا د زراعت په بخش کې په هېڅ کې هم داسې کار نه دی شوی. د خلکو غوښتنې دغه دي چې اول بنیادي پروژې ورته کار شي او سوله او امنیت راشي، او ډېر تاکید چې کوو اوس په د فعلي شرایطو کې که ناامني وي چې اوبه نه وي، که په امن هم راشي چې اوبه نه وي څه به کوو. د موږ داسې ساحې لرو، په الاسنګ کې ښه د بندو ځایونه لرو چې ښه ذخیروي بندونه د موږ نه د الاسنګ نه نیولې خواجه کړګي د دشت ټوپه پورې دو ته هغه ورسیږي، ګټه ورسیږي. بل د شنیز خواته موږ په ګربت کې ښه ځای لرو چې باندې منظور شوی دی، بودیجه هم لري. موږ په دې نه پوهېږو چې دولت ولې کار نه شروع کوي، علت یې څه دی، په دې علت یې موږ نه پوهېږو. په اوداره کې موږ ښه د بندو ځایونه لرو، په جنجاوي کې ښه د بندو ځایونه لرو. د دغو درې څلورو بندونه د شنیز خواته چې دي د موږ د شاشګاو نه نیولې د منګلیو نه ته سیدآباد ولسوالۍ پورې ده. قدرمنو لیدونکو، د ژوند د ترقۍ دپاره علم او پوهه یو اصل دی. که چیرې دغه علم نه وي نو ژوند د ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. هغه چا چې علم درلود، پوهه یې درلوده، د هغو ژوند ترقي وکړه، هېوادونه یې آباد شول، پرمخ ولاړل، اقتصاد یې پرمخ ولاړ، نظامي برخه یې پرمخ ولاړه. همدغسې نور د ژوند چارې یې ښې شوې، منظمې شوې، ترتیب شوې، هوسا شوې او پاکې شوې. ولې بدبختانه چې زموږ په هېواد کې جنګونه وو، ناپوهي وه، علم نه و، تر اوسه پورې وروسته پاتې یو. دغه تیرو جګړو هم زموږ دغه څه علم یا پوهه هم چې درلود، کوم معارف هم چې درلود، هغه هم په تیرو جګړو په دغه انقلابي شرایطو کې وځپل شو. اوس چې دلته ګوري بیا هم سره د دوی چې امنیتي وضعیت په ټول افغانستان کې ښه نه دی، خصوصا د وردګو په ولایت کې، بیا دغه د سیدآباد په ولسوالۍ کې چې تقریبا 80 کیلومتره امتداد لري، د میدان ښار نه پیل کیږي او بیا د غزني د ولایت سره وصل کیږي. دا هغه شارع ده چې په دې باندې دولتي اکمالاتي موټر کاروانونه، نظامي پوځیان ځي. نو زیاتره وخت د سړک په یوه خوا بله خوا باندې جنګ وي، جګړې وي. د دغه سړک پر څنګ او بیا په اطرافي سیمو کې کومې ښوونځۍ چې موجودې دي، که ابتدایي دي، منځنۍ ښوونځۍ دي او لیسې دي، دا ټول منفي تاثیرات په دغه زده کوونکو، په دغه لیسو، په دغه تدریس باندې غورځولي دي. که څه هم د سیدآباد په ولسوالۍ کې په لومړي ځل په 1914 کې د سیدآباد د ولسوالۍ په مرکز کې یوه ابتدایي جوړه شوه چې وروسته یې په 1949 کې لیسې ته ارتقا وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د سیدآباد لیسې اولین تهداب په 1914 کال باندې چې په هغه وخت کې ابتدایي ښوونځی وه تأسیس شوی، وروسته یې په 1943 کال باندې متوسطه ارتقا کړې او څو کاله وروسته یې یعنی په 1949 کال کې لیسې ته ارتقا کړه چې دغه وخت نه تر ننه پورې دوام لري. دا درې کټګورۍ کې یعنی د ابتدایي، متوسطې او لیسې په دورو کې 1400 شاګردان په درس باندې مشغول دي. د تعمیر د نگاه نه موږ تقریبا 80% تکمیل یو، پوره یعنی خونې هغه د تدریس دپاره اوس 6 خونې موږ فعلا نه لرو چې هغه متوسطې دوره، دومه دوره د ابتدایي په هغه د ماسینه دي. موږ چې مشکل لرو یو د مجلس اتاق نه لرو، د کمپیوټر اتاق چې فعلا موږ ټول تدریس عملي ویل کېږي او د لابراتوار او همدارنګه طویل خانه دغه موږ نه لرو. د میزو د هغه نه هم کمپیوټر لري، میزونه مکمل نه دي، اکثره صنفونه فرشونه د ډېر څو کاله کې چې موږ ته یې فرش هم نه دی کړی، نو اکثریت هم شاګردان همداسې په سیمټو په غولي باندې کیني. د تېرو کالو په نسبت باندې علمي سویه څه ټیټه ده. مهم علت یې اول د ناامني ده، ساحې محیط ناامنه دی، هغه د شاګردانو په هغه باندې منفي اغیزه کړ و هم زیات والدین
د خپل اولادو ته ښه توجه نه لري. د ریاست معارف او وزارت معارف نه د موږ یو دا چې د موږ نه تنها د موږ د لیسې بلکې د ټول افغانستان د معارف کوم مشکلات چې دي هغه رفع کا، خصوصا د کتابو مشکلات، د استادانو د معاشاتو مشکلات، په دې کې معاش کم دی، په کم معاش باندې او ستونزې مشکلات خو د تاسو ته بهتره معلومه ده، ټولو خلکو ته معلومه ده چې په سختو شرایطو کې چې هلته جنګ دی، د جنګ ساحه کې د مرمۍ وریږي، اکثر د موږ شاګردان د نورو لیسو شاګردان په شهادت رسېدلي، زخمیان شوي دي، استادان ته هم تکلیف رسېدلی دی، هغو ته وارسي وکړو. د کتابو د صنفونو او د چوکیو په دو کې موږ ډېر مشکلات لرو، ځکه چې کتابونه موږ ته پوره ډول نه رسیږي، ډېر کم اندازه رسیږي، او بل یا د چوکۍ او صنفونه هم نشته دي. موږ د کمپیوټر لپاره ځانګړی صنف نه لرو، د لابراتوار لپاره یې نه لرو، او د لابراتوار او د کمپیوټر دا ټول هم کم دي. چوکۍ میزونه اکثره هلکان په فرشونو باندې کیني یا په ډاګ باندې کیني. امنیتي وضعیت هلته ډېر هغه دی، کیدای شي په ورځ کې یو زخمي ولري او ډېر خراب دی. ټول هره ورځ جنګ وي، مرمۍ وي، د ډېرو جنګ له امله هلته کیدای شي په هفته کې یوه یا دوې ورځې رخصتي هم ولري د جنګ له امله. د سیدآباد ولسوالۍ کې ځینې داسې ښوونځي هم شته دي چې هغه ډېرې پخوا جوړې شوي، احاطې نه لري یا یې چتونه رالوېدلي. یو د هغونه د شیخ آباد عالي لیسه ده. دغه تعمیر چې پخوا جوړ شوی دی تقریبا 15 کاله کېږي، هغسې اساسي نه دی جوړ شوی. د اتاقونو عرض یې 4 متره دی، برسېره یې لرګي پې اچولي چې اوس تقریبا 15 خونې یې د نړېدو په حال کې دي. دولت هم هسې خاصه توجه نه ورته کا. نوم څه دی هلکه؟ حمدالله. څوم ټولګي کې؟ څلورم کې. څنګه دی د مکتب وضعیت هم څنګه دی؟ فرشونه هم خراب دي، مکتب هم ټول خراب دی. حکومت نه غواړي چې مکتب ته جوړ کړي، چوکۍ راته راوړي. کتابونه هم ټول زاړه دي، سم کتابونه هم نشته دي چې موږ ته راکړو. مکتب هم ټول شروع دی، ژوبل دی، سبق سم نه ویل کېږي. قدرمنو لیدونکو، په زیاتره کلیوالو سیمو کې چې کله ځینې فصلونه ورسیږي، هغوی دانې، غلې یا په اصطلاح حاصلات وکړي، نو بیا زیاتره وخت ځوانان، کوچنیان دغو حاصلاتو نه یوه ډاډه کا یا په اصطلاح یوه میله پې جوړوي. و چې دلته د وردګو په ولایت کې د باغدارۍ موسم دی، یعنې مڼې پخې شوي، همدا ډول د جوارو فصل دی، د کچالیو فصل دی. نو زیاتره وخت دغه د کلي ځوانان، واړه ماشومان ځي یا خپل یا کله هم فردي جوار یا کچالو راخلي، نو بیا دلته د یوه میله پې جوړوي، په اصطلاح یوه ډاډه. دلته هم چې اوس د جوارو حاصلات رسېدلی دی، شاید تاسو هم چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کړی وي، نو هلته هم دغه میلې لیدلې وي، خپل هم کړي وي، جوار هم راخستی وي، ډاډه کړي وي، یا کچالو هم راخستی وي، ډاډه کړي وي، یا ځینې نور شیان چې په مختلفو سیمو کې مختلف حاصلات او دغه میلې پې جوړېږي. نو دلته د وردګو په ولایت کې چې په ځینو سیمو کې د نورو حاصلاتو ترڅنګ جوار هم کرل کېږي، چې ځینې وخت یې دانې ته پرېږدي چې بیا هغه حاصلات یې واخلي، هغه دانه یې ترې واخلي یا یې وړه کړو، ځکه په شودو مستو کې بیا بیل خوند لري. کله یې هم کري چې بیا یې مال ته ورېبي. نو دلته یوه باغ، یو پټي ته راغلي یو چې څو ځوانان دي هغلته
غواړي د جوارو یوه میله یا ډاډه وکړي دا چې دوی د میله څنګه کا خپل دي پردي دي او د میله څومره خوند ورکوي تر اوسه دغه میلې څومره رواج دي څومره تر اوسه په سیمه کې شته پخوا خو ډېرې وي او بل به تاسو ته هم هغه د ځوانیو د کوچنیتوب وخت در په یاد کو هغه چا چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کړی یا کوم وخت خپلوانو کې تللي او دغه میلې لیدلي او یا یې برخه کې اخیستې نوم دې څه دی ځوانه؟ نوم مې ارشاد دی. محصل یې شاګرد یې؟ زه په الحال شاګرد یم د سید آباد د عالی لیسې د 11 جون ټولګي زده کوونکی. څنګه دی د لیسې وضعیت درسونه او استادان هم څنګه دي؟ لکه څنګه چې د سید آباد د عالی لیسه د په سید آباد په ولسوالۍ کې یوه مرکزي لیسه ده او ځینې نورې لیسې هم شته ده خو دا هغه لیسه ده چې ډېر پخوا څخه فارغین ورکوي او ډېره پخوانۍ لیسه ده او تکړه استادان لري تکړه شاګردان لري او نظم چې دی هغه هم شته دی کې مثلا د آذریه ده چې په که چیرې یو شاګرد را نشي د هغو پوښتنه ده کور ته احوال ورکوي خپله اداري کمیټه لري د هغو مور پلار په خبره ورور چې دا وړکی چیرته دی څه کار کا د مکتب ودانۍ او ساختمان هم څنګه دی؟ ځینې نیمګړتیاوې لري لکه مثلا د شیشې نشتوالی یا د میزونو خو بیا هم پخوانۍ دي او ځینې نوې ودانۍ هم کې جوړې شوي دي خو بیا هم هغه پخوانۍ ودانۍ لږ څه ترمیم ته ضرورت لري مثلا رنګونو ته او کړکیو ته او وروستیو ته خو ته هر صورت نه اوس هم ډېرې ښې دي ودانۍ. کتابونه یې هم شته دي لکه څنګه چې پخوا ځینې کتابونه لږ مشکلات یې درلودل خو اوس په الحال هغه رفع شوي دي کتابونه هم شته دي او درسي امکانات هم شته. د وردګو ځوانانو به پخوا ښه سبقونه ویل ډېر کوشش وکړه اوس څنګه دي د ځوانانو مثلا تاسو د همصنفیان یا همټولګیوال ښه کوشش کا زحمت رقابت لري په سیم کې؟ لکه څنګه چې د وردګو ځوانان له پخوا څخه د درس شوقیان او یا درس سره علاقه مینه درلوده اوس هم هماغسې له درس سره مینه لري په سیمپو کې تکړه شاګردان لرو او رقابتونه هم شته مثلا د اول او دویم نمره ترمنځ دریم څلورم پنځم همداسې تر اخره پورې. اوس به راشو دلته څنګه راغلی یې؟ اوس موږ دلته د ملګریو سره د جوارو ډاډ ته راغلي یو. جوار هم خپل دي د همصنفیان هم دي خپلوان هم دي؟ نه په غلا نه راغلي جوار هم د ملګري دي کلیوال دي ورته راغلي همداسې ملګري اتره زامن خپل وران راغلي دلته ډاډ ته. په غلا یې راښکوئ په ښکاره یې راوړئ؟ او دا خو د کنکیتوبه چې موږ به کله په کلي کې یا د ملګري سره یو انډیوال سره جوار کرلي و بیا ماسې ورتلل په رضا به چې نو بیا په غلا هم راښکول راوړل به یې موږ خوند و په موږ غلا کې خوند و او ځینې چې خپل وي د ملګري سره همداسې چکریزي او ډاډه. اوس هم لږ جوار راښکولي اوس یې شکوئ څه رقم یې کوئ؟ نه جوار اوس شکوو او ډاډه کوو. څومره جوار راښکوئ لږ راښکوئ ډېر دانایي دي نفر په سر څو دانې دي؟ جوار خو شته دي ډېر دي او د نفر په سر بیا موږ مثلا هغه نفر زړه دی یو دوه درې داسې چار څو د زړه وي نفر ته ګورم همره جوار شکوو. جوارو ډاډه وایي ډېر خوند لري ډېر په اصطلاح د میلې په شکل وي دا راښکول او خصوصا هغه د غلې راپټول هغه وایي ډېر منډې کې وي بیا چې ومې نیسي دیکان لږ خوند لري که ډېر د جوارو ډاډه یا د میله چې دا ډېر خوند لري ځکه د ځوانان چې ځي په خپل شوق سره غونډېږي. نو بیا دا څه رقم پخېږي اول څه رقم کوئ؟ جوارو پخول چې دی دا ډاډه چې د هغه چې اول جواره وشکوو بیا اور ورته بلوو اور ته چې کله پوچ کړو موږ اور ته یې نیسو بیا ته ډېره وخته چې نه ډېر سوځو چې لږ پاخه شي بیا یې ځینې مینځي مالګه پاچوي بس هغوی خوري. غوټه واړه ته همداسې یو رقم وربشي که نه واړو ته واړه او غوټو ته غوټ؟ ما هغه برخه تقسیموو بیا یو نفر شا پاړی بیا د هر سړي برخه خپله وځي. او که بیا په ډاډه کې څوک نه وي شریک ناڅاپه راشي لکه ما غوندې بیا یې که شریکوئ برخه که اضافه وي ورکوو او که نه وي نور ورته هغه کوو پخوو. بې د دو جوارو ډاډه نورې څه ډاډې دلته شته؟ دلته ډاډې خو لکه څنګه چې د جوارو ډاډه ده مثلا د کچالیو د ښکلو په وخت کې کچالیو ډاډه ده چې هغه هم همداسې ملګري ټولېږي او ډاډه کا نورې ډاډې هم شته دي. چې کوم وخت مکتب نه راشئ بې د 2 میلیونه نورې څه لوبې کوي دلته کومې لوبې مروجې دي؟ دلته ځوانان کله د مکتبه راشي هغه ډوډۍ وخوري لمونځ وکړه او داس وکړه بیا وروسته چې کوم کار وي هغه کار کا یا درس وایي ځینې او ځینې هم شته دي چې ځینې لوبې کا لکه مثلا چې دلته اوس ډېرې مروجې دي هغه لکه کرکټ او د والیبال او فوټبال او ځینې لوبې پخوانۍ لوبې چې دي هغه لکه ډنډهتوپ او داسې نورې لوبې دي چې دا یو وخته پورې وي.
قدرمنو لیدونکو په رښتیا هم چې د جوارو میله بیل خوند لري یا دغه ډاډی بیل خوند لري. یو خو دا دی چې دغه جوار واګې ډېر غوټ غوټ دي، پخوا وطني وو، واړه وو، دانې به یې وړې وې، اوس دا ډېرې دانې لري او دانې هم ښې پخې شوي دي. نو یو جوار د یوه سړي ښه بس دی. دا چې د جوارو میله او دغه ډاډی خوند لري، خواړه هم خوند لري. د تاسو ځای خالي دی، نو هر څه چې موږ صفات وکړو هغه چا چې خوړلی وي هغه تېرې خاطرې به ور په یاد شي، خوند به یې ور په یاد شي. چا چې نه دي خوړلی دود شته، مزاحمات شته دی، د اور پوکول او د دود دا شته، خو خوند یې هله چې دود دی او جوار پوخ شو او وسو دا یې بیا بېل خوند لري. نو موږ به د جوار وخورو، بیا به وروسته د بل کوچني سم خبرې وکړو چې دا ځینې جوار چې دی دواړه کمه پخوي، یو یې په لرګیو کې ورکړي دي او بل یې داسې په اور کې اچولي دي، بل یې د پوستکو سره چې کوم یې ښه راځي. د دوه کسه هم لږ تور شوی دی خو خوند یې ښه دی. ځوانای تا نوم څه دی؟ ما نوم شاکر. شاکر مکتب وایي؟ و مکتب. څوم سوم کې؟ په شپږم ټولګي کې. که ډوډۍ ته هره ورځ راځئ دا ډوډۍ کوي، که په هفته کې یوه ورځ ډوډۍ کوي، که کله کله داسې؟ نه کله کله که ډوډۍ راځو د ملګریو سره. ښه، نو څو دانې جوار دې راښکولي وو اوس؟ 14 دانې. څو دانې برخه در ورسېدله؟ ما برخه 3 دانې راورسېدل. نورې بیا چې کور ته راشي څه لوبې کې؟ د مکتب نه چې راشو اول درس وایو، بیا وروسته د لوبې کوو لکه کرکټ، والیبال، توپ دنده. داسې وخت راغلی چې د ډوډۍ جوار هم راپټ کړي وي، بیا شیطان دپسې راغلی وي که نه؟ تر اوسه داسې وخت نه دی راغلی؟ کله د ملګري هم داسې په راشکوو هم داسې ټول ملګري راځو راشکوو، کله کله بیا د ملګریو راشکوو په غلا. نوم دې څه دی هلکه؟ راشد. د عینکې دې شاوکه په سترګو کوي که دې سترګې خویږي؟ دا مې مار مې سترګې پرې کوي. ښه ښه. څو دانې جوار دې راښکولي وو؟ 14 دانې. تنها تا که ملګري هم؟ ملګري هم. څو دانې تا برخه شول؟ 4. څو دانې دې وخوړل؟ یو مې وخوړل، لور مې کور ته وړمه. ښه. مکتب کې یې؟ وم. څوم سیم کې؟ 3م ټولګي کې. څوم نمره یې؟ 11. ښه. میله هره ورځ کوي که کله کله کوي؟ نه کله کله یې کوي. ښه. اوس د مکتب نه راغلي وایي دلته که د کوره میلې ته؟ نه د مکتب نه راغلی. ښه. نام خدا. غواړې څه شی؟ ډاکټر، انجینر، څه شی؟ انجینر. که کوم شعر دې زده دی؟ نه.